نن له ما سره یو داسې انټرنیشنل پلیئر کلاړي موجوده دی د جوډو کراټې کر سی د کچلاغ له پسمانده علاقې څخه انټرنیشنل سطح ته د خپل ځان ورسولي ډېرې مقابلې وګټې ډېر ګولډ میډلانې وګټلو نور میډلز چې کوم دي هغه یې ګټلي دي نیشنل سطح باندې مقابلې د ګټلي دي دا اوس درویش مارچ چې ولي که نه نو صدارتي حسن کارکردګي ایوارډ چې کوم دی دا هم درته میلاو شو دا ډېره لو خبره ده او دا ډېر لوی ایوارډ ولې ګران اردونکو فدا خان دومر چې کوم دی هغه ترلاسه کوي نو فدا خان دومر نن له موږ سره موجوده دی نو السلام علیکم ګرانه میلمه د سنو بلوچستان FM 96 په سټوډیو کې تاته شرا خلاص وایم جی وعلیکم السلام ډیر مننه وطنیار خجی صاحب ستا او د FM 96 سید پرټیم ډیر شکریا ادا کوم چې ماته می موقع راکړه ډیر مهرباني جی یو جان مننه موقع خو موږ په دې باندې درکو ستاسو د موقع د اعزاز اصلولو وړي کنه او دا ستا حق دی سیمور تر اغوشته کنه او نن اوریدونکو سره ستا خبري اتري او دا شوی نو کو تر ټولو خدا راته وای کنه ستا ته اوس د صدارتي ایوارډ چې کوم دی په دې اوس 23 مارچ باندې او ما خیال 22 روزه ولا خیر سره تا ته ملاو سولي نو ته څومره زیات خوشاله او ستا تر توقعاتو دا ایوارډ څومره دغه وکنه ستا څومره توقعات ولودي بالکل خوشحالي خو ډیره لري د دې خوشحالي وشاته ډیر غټ دغه ستا مهنت دی جدوجہد دی خارید تکلیف دی بالکل یقینا چې زه د کم د کشلاغ اوسیدونکو یم چې په کشلاغ زما کور دی د دې ځای سره تاګ او برته دلته درېدل د خوري غټه خبر د ډیر مهنت کیږي دې به وسکتا علاقه والا خلکو کور د فیملی هغه د وجود سره ډیسټربنس وي بم یم بیا هم د دې کم خوشحالي چې د زما ژوندۍ کې بیا نه راځي هغه په دې وجه باندې دې چې کم زما میډلان ته کته وکته لا کوم چې ما د باندې تکړه دغه ته وکته لا مطابق ماته زه خدای الله پاک ډېر شکرګزار یم دا غیر الله دې کوم استادانو کوم خلک ما سره مهنت کړی دي او خاص کر کې زه 13 اگست ته ما وزن پورته کړی دا په دې کې ګورو کردار ستا دا کریډټ ګور تل درځي نو بالکل دا ګور فدا خان دومره د افستا رائټس دي سیمشتاره غواړو دلته کنه موږ چې نور ځوانانم لتا څخه زده کړو وکي کنه سی یو مهنت انسان کوي یو منزل وټاکي زه دې منزل ته رسېږم نو یقینا دغه ورسته خو به تام ډیر مهنت کړی کنه تاسو یو ټارګټ ولې انټرنیشنل مقابله نیشنل مقابله نو تاسو څنګه پورته کې دغه کوم زموږ کشلاق سي دی دلته سټیم ما کراټې شو کله په 2009 کې ما سٹارټ واکسم زما اول فوکس دا ولو چې زه به هغه منټلی تیار اوسم په جنگ زکو دې زموږ پام نو چې دا په دې کراټې کې مستقبل هم ستا په دې کې واوډا ستا ارمی ستا نیوی ستا ریلوی ستا ډپارټونه پکې په دې کې انسان ژوندۍ او اخلاق او فزیکلی برابرېږي دې زموږ سوچ نو ډایرکټ ما دا شو چې جنگ زکو ما بیا چې ما کوم ټیم سٹارټ واکسي ما ډیر مهنت سره کوي هغه په خواني خو دا ویل چې زبر کلم بیګم براخسي ولچېری چې ما وته زم کلب له وسې کول پلارو نکړي کول ته کراټې سکه پلانې سکه اوس په دا ویني له کور ته ویل کېدو دا اوس په دا شی اوسم شروع دی اوسم ویل کېږي نه چې دا هغه د واتس اپ پیژنې ولې هغه د خو ته مې چې کوم دغه مهنت کړی نو بیا دغه باوجود ما خپل سټرګل جاری وساتي خپل مهنت جاری وساتي زموږ په کلب کې دغه میټ په خدای کا ور میټ دته وایي کوم خل ټریننګ پر کې موږ کاربیټ هم تول کېږي البته میټ به جلا شي دي هغه باندې سپورټسمنان ټریننګ کوي هغه میټ موږ په کلب کې نو وار غس به موږ په سیمټ منډه ولم بیا غي رقم دغه راځي په پښک به مې خون راوخته غي رقم کلک راوته وای پښتو کې مې خون ورته وای بیا خراب شي یعنی هغه موږ کول بیا کوم ډیپس ویز موږ لاسونه خراب شو بدون مهنت سره بیا دغه سره سات لګیاو ما اول کوم خوشحالي سو هغه ما انټرکاله په کشلاخ کې وکي پاک زاول نمبر عالم ما ته هغه ټیم در راکې چې یار ستا مهنت دي ځای سوې نه دي او مهنت جاری وساته لیکن د دې مهنت سره سات ما به خلکو ګایډول مرتویل بم شي دا یو گیم دی خود به یو سورج به بیګاس پټ کړی مې د کلب لمزه چې کوي
لاس کې خوښ نشي پړل کې خوښ نشي جنگ خلک زیر نشي خلک ونوري لیکن هغه شي نه دی د دې سره سات بیا موږ البلوچستان ته راوتلو بیا بل خوشالي اوس موږ البلوچستان کې ګولډ واخسي بیا نېشنل سطح باندې سی میډل واخسي بل خوشالي ول اوس ګس په انټرنیشنل سطح باندې دی اوس کوشش دا دی چې دغه انټرنیشنل برقرار وساتو لیکن دغه دی چې په زوخ کامیاب سره هغه بولم چې په کومي وای اول نمبر را لې بیا هغه اول نمبر برقرار وساتي چې بیا دویم سرانه سي بر دریم رانه مثال پښ بس تر رواني دا و په 2024 کې ما پیران کې په 23 کې ما برونز واخسي په 24 کې سلور واخسي یعنی برته سټپ راپورته سولم خدا دې د بدبختی سره موږ په دې علاقه کې زیات موږ نه یو ش کوچ لرو نه یو ش اکیډمي لرو زما خپل اکیډمي دم د خالدون دا کو چې هغه د کلب کرای پاده کو یا دونه موږ حکومت د شي نه د کړي سپاکي موږ چې ټټ کلاډیان جوړ کوم زه خپل ځان ټټ جوړ کوم ما د پاره پکار چې جاپان څخه ایکسپورټ راوړي ما په ما نور مهنت وکړي چې د مرګ ته پاز نور قرباني ورکړم شانې کوم زبردست کینن صدا یو ډیر لوی سټرګل دی یو ډیر لوی تاریخ دی جدوجہد دی اولا پاک هغه انسان کلم نه ناکام کوي کم سوکسي په خلوص په مهنت سره د خپل منزل د پاره خالي زلی کوي الله پاک دغه ضرور ملګرتیا کوي نو بالکل فدا خان ته د ځوانانو ته څه وایي د کېلونه سکم دي یعنی لوبي سکم دي کنه دا ځوانان له بدو خوینو څخه له منشياتو څخه راګرځي د یو ژوند وخواته راولي نو په دې حق له څه وایي زه خدا وایم او تنه خجی صاحب چې کوم ځوانان چې دي د هر ځای دي ضروري نه چې کراټي او اوس د علاقې ستاسو الته کراټي ستنه اوس ګور ګلستان سو سرانان سو عبد الله خان سو چمن سو چمن کلاب هم یو کلب ستا خو د بارډر سره دی خدا دی په کلاب الله کې اوس الته دغه نست کراټي نست زغه دا وایم چې فوټبال وکي هغه گیم دی کرکټ وکي والیبال وکي بیډمنټن وکي کوم گیمونه ته د دوری هغه وکي هغه پیدا ده چې د صحت لپاره صحتمند دماغ ډیر ضروری دی کته چیرې سکول وای یا سبق وای سبا صحت ډیر روغي مثال وسته پام پر وکي کوم سړی منټلی نه دماغي نه جوړي یا فزیکلی نه جوړي هغه چې کوم زموږ سره په کلب کې دا ډول کار سره و چې هغه د پښوس کې دی په کار نه کوي لاسونه دغه نو بیا موږ فزیکل ټریننګ ورکي کوم د کوټ مدافعت ول کوم د اډو تاکس هغه برته هغه الله دغه کې هم ساز موږ ذریعہ سولم اوس هغه سړی سم په پښو وس ګرځي اوس دا کښلا کې وسمسته نو زه دا وایم چې کوم ځوانان شي دي چې موږ دونه پازیټیو کار کوو د دې لپاره په کار دا دي چې دیم راشي هغه دا ډول راشي اوس ګوره کوم ځوان سي خدای نه خسته چې د نشاور شیان خوري هغه دوه کار کوي یا به کراټي کوي یا به سپورت کې به نشه کوي کچېر د نشه کوي موږ هغه تم دا نه وسته نشه مکو د سټیم کلب لرالي ټریننګ یې شروع کوي الډي د صفاتیږي د دې مقابله کې کم سړی راځي کم سړی د سره مقابله کوي ظاهر خبره ده کچېر د نشه هغه ډول کول هم مقابله ډیر ټارګټ وشته نه سي نو د به خامخا نشه پرېږدي دغه ډول ډیر خلک په کښلا کې د غټ نشو والا چې موږ سره کراټي کړی دی الحمدلله د الله شکر ادا کوو هغه اوس ډیر برابر دی بالکل هغه ریسپیکټ کړه غلي دي دونه په پیژه مې چې خلک ماته ډیر دوه په دغه شي کې چې موږ ځوانان په دې شي راګرځېدلې دي او دا ما ځوانان څخه دا خواسته کته چې مثال نور په اکیډمي کې خپل بچان یا خپل ورونه داخله کې او دا نور توای سلیکل پلانونه کې کول سپورت د صحت لپاره ډیر ضروري دی او شکر الحمدلله زوینم شپږری مواقع روان دي د زموږ په خوشاله کې زوینم واقعي زه ډیر خوشاله سم شکر دي چې خبر لږ نه وخت رااله شو اوس دا خلک دي بیا خپل بچان ته پازیټیو دغه ورته اوس موږ سره په کلب کې د 15 کاله کوم ست د 2 کاله کوم ست د 12 کاله کلاډي هم ست هغه موږ وس لاغه کوم دغه چې دی هغه برابر او بل د کوم استادان چې دي دغه لپاره په کار د دې چې د کښنیت یا د ځوان ته د ټریننګ ورکړي چې دغه ډیمیج نشي شای خراب نشي بیا خو نه کې بیا موږ دغه نسته موږ هغه فسیلیټیز نه لرو بیا موږ څوک ډاکټر لبوزي زه خپل خوشته وایم ما د لاندې شون باندې دغه ولګي د کیک ولګي خلم پریس ولم کوړه ما ورته ویلی نو ویل موږ هغه سوالات ستنم موږ ته پلار خشمیږي نور کوړه بچان ته هم خشمیږي کراټي پرېږ د مستی کوي نو د استادانو صدا په کار دی چې دی ټریننګ ورکي او ځوانان یو استادان دي ځوانان بیا دغه دی چې دی دغه نو کې سپورت په هغه کې د خدای نه خسته فزیکلی تواني یا د پیز اډماتسي یا د بشه اډماتسي بیا دغه جوړېدل ډیر نه وخت کیږي بیا موږ هغه علاج ستنم چې موږ پراپر طریقه باندې علاج وکړو نو تی بده
کې دا کوي د گیم کوي چې په هغه گیم کې چې د ستي مستقبل هم وي او صحتمند هم یاست هغه زموږ گیم چې زموږ گیم کراټي چې هغه ټچ سیستم دی په کراټي کې فرق ستا یو ام ام ای دی یو وشو دی یو کینګ فو دی اوس ام ام ای چې هغه پل باندې دی ارزه وایي په سره وایي په شوي وایي زموږ کراټي چې دی ټچ سیستم دی کچېریز ما ستا مقابله خلجي صاحب او خدای نه خسته ما ستا پاس دربینه کړ ما بیل ولا یعنی زبد دا رولز هم دا رولز تا یعنی زبد دونه کنټرول پنچ ومه د تاسو پوینټ اخمه اوس دا دغه ډول کرمبورډ جنگ نه کیږي خاري گیم دی دغه چاکا د گیم دی کراچي چې دی بیا یورپ دا شي نه خوښي پاکستان وینه زیاتې او نه په هایلایټي په توګه میډیا تعلق لري چې کوم وینه زیاتې هغه سره ایډور بلاکي په خالي په اولمپیک کې یو والک کې کوالي د اولمپیک مقابله شروع هغه گزار سولو بیا چې بعد کې مارا یورو کې ساغول د دماغ چوټ لګېدلې دي زموږ په کراټي 15 کال باندې ولګول یعنی دونه مثال هغه ته د گیم مکوش پاکي د انسانيت تاواني نو وستراس زموږ خلک راس سړډول هغه دي سړډول چپر د بل بلډینګ کې خلک یې زیبینه په خلک کې د اندازه نور کې د وزن پورته کوم بیا وزن پورته کې غوښه سره کشتي بیا هغه سي علاج نه وشي بیا برته بدپریزي سره وشي زه چې ته ګور موږ بالکل د خپل توکل رواني او موږ د کښت ټرینران او دا اوس کوم ځوانان سي ماشاءالله دي ډېر اکټیو دي ډېر تیز دي د ته شت ټرینرانو سره دغه سي د بلکې د کوټ دغه ان شاء الله زما د الله پاک سو امید دي چې د زموږ د علاقې خلک په دنیا کې نوم روښانه کوي ان شاء الله صبر نو بالکل دا کومه اکیډمي سي دا دا یقینا دا هم یو شکردار ادا کوي او د اکیډمي کې تاسو سره څومره ځوانان دي او آیا کراټي سکم دي دغه شوق ځوانانو کې ستا او کم دي د نور لوبو په مقابله کراټي خو د دې ما وسرته وې د کوشلاغه سره اخواته بالکل ستنه بیا کوټ خواته بیا ستا وس کراټي دا ډول دی یو نوم ذکر دي کراټي کې خالي ولټه کول ستا او چې ما د چا سره ملاقات سره د کراټي په لري ماشاءالله سو کسان وایي اول خبره ده چې په جنگ ورلکه دی سي و دې په دې سره نخلاصيږي کراټي ول مطلب نه دی کراټي په ستای اخلاق برابر ستاب شپ فزیکل برابر خالد کته چا سره دا وایي ته چې په لا خو په تا کې برداشي زوري خو نه دي ستب د تای سکو اتم بس د لپاره دا زوري دي مثال کوم غشي دي هغه ته دونه کنټرولې اوس مثال ما چا سره جنجال نه خاصه بچا جنگ دي خالي هغه ما سکو په ما کې دونه برداشي هغه نو سره وکم اوس دلته مخکې ما یو د کوټه کې دا کوي موټرسایکل چلوي یو چا سره دغه سلو جنجال سلو ما تر معلومه دي چې هغه غریب کمزوري و مثال اوس مرته کراټي دره شولې دي مثال ته د جنگ نو سره کوي کنه هغه سم جنگ کړي واخو د کېدی اوس مر په کوشلاک کوم اکیډمي ده په دې کې تقریبا مر سره 15 ځوانان لګیا دي په دې کې کښنیان سره لګیا دي په دې کې د کښنیان ستاسو هغه د دورې کاغذان ټولې به د شپږ مر اکیډمي لري مر به دغه څه پیس اخونه مر سپورټو په دې باندې دي د نشه سره وګرځي اوس ما مخکې مو ویل دي چې کوم هغه کوانسي کاغذان ټولول اوس هغه د خپل خوشي باندې پیس راکې د کله وګ موږ په دې نه غواړو د دې دماغونه موږ د ور جوړ کړل د دې فزیکل دی برابر سو او پلار موږ یو پلار او پلار دونه مطمئن او ډېر خوشاله وو زموږ راکوان مخکې موبایلان کتل وو د سټډي د سراسي ماشه د سټي پریوي ډېر غټه